وای کچری الله تبارک وتعالى تاسو باندې عذاب راولي په ورځ کې یا په شپه کې نو څوک دې چې تاسو حفاظت وکړي ما سوا د الله تبارک وتعالى یعنی څوک داسې شته چې د الله تبارک وتعالى نه سوا چې تاسو حفاظت وکړي تاسو د الله تبارک وتعالى د نیولو نه د ګرفت نه بچ کړي او تاسو دې ځان خلاص کړي بلکې دا خو الله تبارک وتعالى دې تاسو حفاظت کوي او دا انسان د حفاظت د فار د هر یو انسان د حفاظت د پاره الله تبارک وتعالى لس فرشتي د ورځې مقرر کړي وي او لس فرشتي تا د پاره د شپې مقرر کړي وي دا الله تبارک وتعالى هغه رحم فضل کرم احسان مهرباني ده چې د مسلمانانو د انسانانو د ټولو د پاره الله تبارک وتعالى شل فرشتي هغه مقرر کړي وي لس ډیوټي سحر وي او د لس ډیوټي هغه د شپې وي دلته الله تبارک وتعالى فرمای څوک دې کچره تاسو بچ کې تاسو ساتنه وکړي د الله تبارک وتعالى د عذاب نه د ورځې لمانه راشي یا د شپې او بیا هم دوی د الله تبارک وتعالى د ذکر نه د قران نه د الله د احکاماتو لدی غافل دي اعراض کوونکې دي مخ اړونکې دي الله تبارک وتعالى دلته دا بیانوي الله فرمای قل وتو پیغمبره مَن یکلؤکم من سوک دی یکلؤکم چې ساتنه وکړي ستاسو حفاظت وکړي ستاسو باللیل فشبکی والنهار یو په ورځ کې من الرحمن د رحمان ذات د طرفنا دا رحمان د الله تبارک وتعالى د رحمان ذات د عذاب نه یعنی که رحمان ذات تاسو باندې عذاب راولي او د رحمان ذات نه علاوه بل څوک شته چې تاسو هغه حفاظت وکړي چې تاسو باندې د عذاب او دا پکړه رااله یا د ورځې یا د شپې والله فرمای بل هم بلکې دوی عن ذکر ربهم د خپل رب دا ذکر نه مراد دلته قران مجید دی دوی د الله تبا دوی د خپل رب دا ذکر نه د قران نه معرضون الله فرمای اعراض کوونکې دي مخ اړونکې دي د الله تبارک وتعالى د قران نه د ذکر نه او د یاداش نه دې طرف ته د دوی سوچ